اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. زمال اسلام عزت مند مسلمانانو الله رب کائنات عز وجل سره زما په کامل ایمان خوشاله کا. دا درس چې کوم شروع کوو دا د هغه چا د پاره دی چې څوک د حج او د عمرې په سفر باندې ځي. د حج او د عمرې په سفر باندې چې کله ځي نو اکثر مسلمانانو ته پته نه وي چې حج څنګه ادا کیږي، عمره څنګه ادا کیږي، او حل څه ته وایي، حرم کعبه څه ته وایي، دا افاقي څه ته وایي، احرام بندول، تلبیه زده کول، طواف په طریقه باندې ځان پیول، او طواف قدوم څه ته وایي، طواف زیارت څه ته وایي، طواف وداع څه ته وایي. دا ټول نومونه انشاءالله وار په وار په دې کې بیانېږي به. او هغه ځای کې داسې مسلمانانو زنانه او نارینه وي مونږ په خپله باندې کتلي چې هغې نه خورا نه په احرام کې فرق راځي، په سفر کې فرق راځي، په طواف کې فرق راځي، په سعیه کې فرق راځي، صفا مروه ورته نی معلومه، د حجر اسود په طریقه باندې نه پوهېږي، د ختیم شریف نه پېژني، ملتزم شریف نه پېژني. دا ټول شیزونه چې کوم دی دا اشیا پېژندل پکار دي. هغه چا لپاره اسانه طریقه انشاءالله په دې کې بیانېږي. وار په وار باندې به دا درس کیږي. هر مؤمن مسلمان له پکار دي دا غوري او بل چاته یې ولیږي چې بل مسلمان ته نه پیدا واخلي. په وجه د دې چې موږ هم دا درس کو دې لپاره کوو چې بل مسلمان ته پیدا ورسیږي، او کوم خلکو ته تکلیف ملاویږي هغه تکلیف رفع دفع شي. په دې وجه بیا هلته نه علماء پسې ګرځي تپوسونه کوي. د هغې نه ښه خبرداره چې د دین یو مسله یاده کې اجر او ثواب هم پرې ملاویږي او ستا پرې مسله هم حل کیږي. نو دې خاطره به کوشش دا کوئ چې دا درس واورئ او بل مسلمان ته یې ولیږئ چې هغه ورباندې هم پوه شي. نو دا ټولې طریقې به انشاءالله العزیز په دې کې بیانېږي. او د احرام طریقه چې احرام په کومه طریقه باندې تړلی شي. اکثر داسې خلک چې احرام طریقه ولې نه ورځي، وران جاړې تړلې وي، بد هم پکې ښکاري او مزل هم پکې نشي کولی. دا ټولې طریقې به انشاءالله په دې کې بیانېږي وار په وار باندې. تا ته ډېره فایده په دې کې میلو شي. الله کریم دې زموږ دا سعی او کوشش په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ستاسو ټول دپاره سکون او اطمینان دپاره یو عظیمه ذریعه وګرځي چې تاسو ورباندې پیښ شئ. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیه.